على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتهائی واجب القدر والاحترام مقتدر علماء کرام وما دغه قوم دغه محله ډیرو درنو قدردانو مشرانو نوجوانانو ټول ناول غزه تاسو ټول د زړه کوم شکریا ادا کوم چې سره د مصروفیاتونه سره د مشغولتیانه تاسو د دغه علماء کرامو عزت وکړلو او د زیاتم تشریف راوړلو. مونږ سره د شکریا الفاظ نشته، خو دعا هم دا ده چې الله دې تاسو دغه لږه ناسته لږ تکلیف په سخت وخت کې په کار راوستلی کړي. زما عزتمندو ټیم مختصر ده، مدیر صاحب، سینیټر صاحب، محتمم صاحب تفصیل سره مې صاحب خبره وکړله. زه صرف او صرف یوه خبره عرض کوم چې د عالم او د غیر عالم په دغه ادارو کې رول د چا ښه ده، د عالم ښه ده او که د غیر عالم. عالم په دې ځای کې ضروري ده او که غیر عالم ضروري ده. زما عزتمندو سیاست دا مخلوق خدا خدمت ته ویل کېږي او دا انبیا علیهم السلام کړی ده. انبیا علیهم السلام نه بعد صحابه کرام هم کړی ده. خو دا جدا خبره ده چې ما او ته د ذهن خرابولو دپاره داسې یو پروپیګنډه شوي ده چې ما او ته په ذهن کې دا خبره ناسته ده چې سیاست دا دوکه ده، سیاست دروغ دی، سیاست حرامخوري ده، سیاست بل کس لاندې راغورځول دي. دا د سیاست دغه مفهوم ما او ته په ذهن کې اچولی شوی ده، حالانکه سیاست دغه مفهوم دا بالکل غلط ده. سیاست د مخلوق خدا خدمت ته ویل کېږي. داسې طریقې سره مخلوق خدا خدمت وکړي چې د دوی تعلق الله سره جوړ شي. دا سیاست انبیا علیهم السلام هم کړی ده، صحابه هم کړی ده، تابعین تبع تابعین الی یومنا هذا ټول علما کرام دغه سیاست کوي. زما عزتمندو زیات ټیم یې تاسو نه اخلم. دا دوه نیم کاله ما په دې ډسټرکټ نظامت کې تېر کړي دي. په دې دوه نیمو کالو کې ما هغه څه کتلي دي کېدای شي دې جمع کې ډېرو کسانو هغه نه وي کتلي. اختصار سره بیانوم. دغه میا صاحب ما سره په دې کونسل کې و چې په دې ځای کې څومره حرامخوري کېږي، په دې ځای کې د قوم پیسه کمې طریقې سره لوټ کېږي، په دې ځای کې کم لیوان ناستي په دې دفترو کې. تاسو به حیران شئ چې دوی په زړه کې ذره برابر هم د خدای ویره نشته دي. دې ځای کې ټول زه نه یادوم الا ماشاء الله هغه ورکې داسې دي چې هغه الله نه ویرېدونکي داسې خلک هم شته، خو لیکن اکثریت داسې ده چې د قوم پیسې ته خو سره پیسه یې نه حرام یې نه بلکې داسې حلال ګڼي لکه د مور پی او د مور شودې څرنګې حلال وي. ما یو پروګرام وکړلو چې کله ذمهداري حواله شوله نو یو څو کسانو ته ما د چای پروګرام وکړلو او هغه سرکار طرفه نه کېږي، پروټوکول هم داسې ده، طریقې کار هم داسې ده. نو چې کله پروګرام وشولو نو پروګرام نه بعد کم کس هغه پروګرام کړو چاته مې ویلي هغه بل راوړلو نو تقریبا 94-95 هزار روپۍ بل یې جوړ کړلو. نو ما هغه راوغوښتلو ما ورته ویل خدای انصافداره دغه یو کپ چای درباندې وسکلی وسکلی نیمکپارې وغیره درته راوړي دي نو تا خو 1000 کې یو کپ تا ولګول. نو دومره خو هم کپ چای ګرانې نه وي لکه 1000 کې تا ولګول. لږ ټیم تېر شولو ما پسې بیا راغلو ما ته ویل جي زه غلط شوی وم بل چا والا بیل مې تا ته راوړی تاسو له اصل بیل دغه ده. څنګه مو کتل نو هغه کې تقریبا 250,000 څه د پاسه هغې ورکې لیکلي وي دغه یې تا والا بیل. نو ما ورته ویل زه خدای انصافداره بیا م ورته سترګې یو کوپ درته 500 کې یو کپ ولګول. نو دا خو څه پیسي هوټل نه ده، څه سرین هوټل نه ده چې په دې کې ته یو کپ چای هغه ته ما ته 500 کې راکړې. ما ورته ګورې یاد وساته که ته دا خبره خیال کوې چې د نور افسرانو په شان دي دغه بیلونه به وي او 50-50 کې ځای نیمه ما نیمه تا او دې طریقې سره کې ځای مې ګورې هغه کیسه نشته. زه ډېر کمزور یم. ما کوم جماعت سره تعلق ته دا جماعت ما کوم تعلق ته هغه داسې کورنۍ سره تعلق ته چې هغه ډېره ښه کورنۍ ده. نو په دې بنیاد باندې دغه نه کېږي صحیح بل راوړه. نو زه کله بل یې راوړلو ما ته تقریبا 70,000 او 40,000 بیا هم ډېر په مشکله باندې هغه بل مو ورته وکړو. زما عزتمندو دې ځای کې تاسو قوم پیسې سره تاسو پیسو سره داسې قسمه لوبې کېږي چې داسې کله لاړم یو بل ما ته راغلل یو فایل رمضان مبارکه میاشت وه وی تا دفتر ته فرنیچر راوړلی شوی ده نو دغه بل به نسایل وکړه دغه پیسې مونږ ته میلاو شي. هغه بل ما کولاو کړلو څه د پاسه 14 لک روپۍ هغه بل و. په هغې کې کمې کرسۍ لیکلي وي، په هغې کې کم میزونه لیکلي وي. زه حیران شوم ما یې چې دغه کرسۍ ما کتلې دي، میزونه ما کتلې دي، دریټونه. خیر ما هغه دفتر ورته وویل ما یې داسې وکړه لکه کرسۍ مو شماره دغه میزونه دا پوره دي که نه دي پوره. اول خو م څه کله هغه وکتل هغه نیم هم نه و چې څه کوم په کاغذ کې لیکلی چې دومره کرسۍ راغلې دومره میزونه. تاسو یقین په خدای باندې وکړئ چې د یوې یوې کرسۍ قیمت 5-5 هزار 6-6 وړې وړې کمې کرسۍ دي هغه لګولې. د یو میز قیمت 1,30,000 روپۍ د یو میز قیمت یې لګولی.
بل قسم ته کرسي موږ په دفتر کې 35,000 د یوې کرسي قیمت لګولی ما ټیکادار وغوښتل مې چې خدای انصافداره رمضان مبارکه میاشت ده دغه پیسې به ته وړې او خپلو بچیو به دې به دا خوروي ته بالکل تا دپاره سوچه ناجایزې دي صحیح بل راوړه که صحیح بل نه راوړل وبې کوم کنې دغه نه کوم نه ځان ګناهګاروم نه تا ګناهګاروم خبره مختصر کوم هغه کوم بیل و هغه 14 لاک نه راتلو 6 لاکه که څه کم 6 لاکه روپۍ باندې هغه مرته وکړلو ملګرو ته مو ویل مې دي کې دا خوشحال د خدای خبر ده دي کې به څومره پیسې والی زما عزتمندو یمو تاسو په دفترو کې یمو تاسو په دغه محکمو کې داسې قسمه کیسې روانې اوس خوښه تاسو ده الله نه ویریدونکي خلک دې محکمو ته استوئ او که نه عام کسان هغه تاسو استوئ چې تاسو د قوم پیسې سره د قوم فنډ سره همدارنګې د عوامو کومې پیسو سره داسې طریقې سره لوبې کوي لکه کومې تاسو ما ذکر کړلی دا خو صرف یو څو مثالونه ما ذکر کړل داسې بلاشه مثالونه هغه ما سره شته چې په دې دوه نیمو کالو کې ما کتلي دي ما ګزارش دا ده جمعیت علماء اسلام دا د علماو جماعت ته کله نه دغه وجود ته راغلی د هغې وخت نه واخله تر اوسه پورې الحمدلله دا خبره زه تحدیث بالنعمت په طور باندې کوم نه یې مو په قاید دامن دغدار ده او نه د جمعیت علماء اسلام یو ادنا کارکن کونسلر نه واخله تر MNA پورې تر وفاقي وزیر پورې تر وزیر اعلی پورې الحمدلله داسې حکومت ته چې هغه د جمعیت علماء اسلام شدید مخالف ته هرې پارټۍ سره یې څه وکړل تاسو وکتل الحمدلله پیسه یې په جمعیت علماء اسلام په یو ادنا کارکن باندې هم ثابته نه کړله تاسو ټول وایئ الحمدلله دا د الله مهرباني ده دا د دغې جماعت د اولیاو د اتقیاو هغه برکات دي چې دا د قوم پیسې ته هغه قوم پیسه ورته ګوري دا نه چې دغه ما خپله پیسه ده او په خپل ځان باندې یا په خپلو بچیو باندې ولګوي او به درخواست تاسو ته دا وي تاسو مخکې هم د علماو ملګرتیا کړې ده تاسو همیشه علماو ته د عزت په نظر باندې کتلي دي نه صرف داسې په 10 اپریل باندې تاسو به د کتاب ملګرتیا کوئ بلکې دا عهد به کوئ چې څو پورې موږ په بدن کې ساه وي موږ به د کتاب ملګرتیا کوو به که نه به کوو انشاءالله علماو ملګرتیا به کوو که نه به کوو بلکې په دې باندې به هم زم څه ما ورته غاړه خلاصه نه شي خپلو بچیو ته خپل خاندان ته بلکې مو تاسو څومره حلقه احباب ده ټولو ته به هم دغه پیغام رسوو زه په اخر کې یو ځلې بیا د ساجد صاحب د دغې کورنۍ چې څومره هم مشران دي د زړه د کومې شکریا ادا کوم چې دوی یې داسې ښایسته محفل مو ته هغه منعقد کړلو همدارنګې کومه یو نټه ده د هغې ذمه داران یا د څومره هم مشران راغلي دي نوجوانان راغلي دي موږ سره د شکریا الفاظ نشته خو دعا هم دا ده چې الله د تاسو کوم عزت موږ ته راکړلو دې په بدل کې الله د تاسو دنیا کې هم عزتونه در نصیب کړي او آخرت کې هم عزتونه نصیب کړي اقول قولي هذا واستغفر الله العظیم